بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د دې نه مخکې اسباقو کې مونږه د ایمان په باره کې خبرې وکړلې. د ایمان لغوي معنی او د ایمان په تعریف کې پنځه مذهبونه او د هغې تفاصیل او دا ټول خبرې مونږ وکړې. او بیا ایمان زیاتیږي که کمیږي دا خبره دا هم وشوله. او د دې مطلب سره چې الایمان تزيد ولا تنقص، ایمان زیاتیږي کمیږي، د دې مطلب سره دا ټول خبرې اترې وشوې. نن سبق نه یو بل خبره شروع کړي، والایمان والاسلام واحد، چې ایمان او اسلام دا دواړه یو دي. یعنی ایمان او د اسلام په منځ کې نسبت د تساوی دی. او په دې خبره باندې ماتین رحمت الله علیه دو دلیلونه پیش کړي دي مصنف. یو دا دی چې الله تعالی فرمایي په قرآن مجید کې فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. حضرت لوط علیه السلام په قوم باندې چې کله الله تعالی عذاب راوستو، نو په دغه ټیم کې الله تعالی حضرت لوط علیه السلام او دغه قوم ته وی چې تاسو اوځئ د دې نه اوت یو کور پکې پات شو. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، پس ونه موږ اوستل موږ د دینه هغه څوک چې بدی کو د مؤمنانو نه. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، پس موږ ونه موندو بدی کې علاوه د مسلمانانو د یو کور نه. مطلب دا د مسلمانانو پکې یو کور د حضرت لوط علیه السلام قوم پکې کور پکې نو هغه توحید والو مسلمانانو نو زنده کافرانو. نو دلته کې دا مسلمین مستثنا ده او دا مؤمنین چې دا مستثنا منه ده، او اصل په استثناء کې مستثنا متصل وي، د دې وجه نه دا مؤمنان باندې مسلمانانو کې داخل دي. یو دا او دویم دا دی چې لکه په شریعت کې دا خبره نه رسي چې یو سړی وایي چې دا ته یو کس په باره کوي چې لکه دا مسلمان دی خو مؤمن نه دی، یا ته ورته وایي چې دا مؤمن دی مسلمان نه دی. مسلمان ته مؤمن او مؤمن ته مسلمان ویل کېږي، لہذا دا دواړه یو شی دی. والایمان والاسلام دا یو خبرو کې بیا مخکې والایمان والاسلام واحد، ایمان او اسلام دا یو څه دی. ولې؟ لأن الاسلام هو الخضوع والانقياد، چې اسلام چې دی کنه دا خضوع عاجزی او انقیاد تابعداري ته ویل کېږي، بمعنى قبول الاحکام والاذعان بها. معنی دا ده چې دا احکامات د الله تعالی قبل ول او هغه منل دې د اسلام لګي. نو چې تا قبول کو ودی منو منل دې نه رزړه نه کیږي. نو د ایمان د لپاره اسلام درو دی، اسلام د لپاره ایمان درو دی. وسره روان دي. وذلك حقیقت التصدیق، او دا قبل ول او منل دا تصدیق حقیقت ده، لکه مخکې تیر شوی دي. ويؤيده قوله تعالی، او دا خبره چې ایمان او اسلام د دواړه یو دي په دې کې نسبت ته تساوی ده. د دې خبرې تایید کوي د الله تعالی دا قول چې فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، پس اوستل منګه هغه څوک چې په دې مدین ښار کې وو او مدائن د قوم لوط کې من المؤمن د مؤمنانو نه. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، پس ونه موندو منګه په دې کې علاوه د یو کور نه د مسلمانانو. واستریغه استدلال څنګه ده چې من المؤمنین دا مستثنا منه ده، او بیت من المسلمین غیر بیت من دا مستثنا ده. او اصل په مستثنا کې مستثنا متصل ده، او مستثنا متصل دیتا وای چې مستثنا د مستثنا منه د جنس نه وي، نو دا دواړه یو دي. او دویم دلیل وبالجمله لا يصح في الشرع، وی بالجمله دا خبره صحیح نه په شریعت کې، وی دا خبره ثابت نه په شریعت کې. ان يحكم على چې په یو کس باندې حکم ولګول شي بانه مؤمن وليس بمسلم، چې دا مؤمن دی مسلمان نه دی، او مسلم وليس بمؤمن، یا مسلمان دی مؤمن نه دی. ولا نعني بوحدتهما سوى ذلك، او منګه وی اراده نه کو په وحدت د دې زردوانو سره سیوا د دینه. وظاهر کلام المشایخ، وز دی وی کنه
چې مشایخ د ماتوریدیو وې دي مشایخ چې د دې کم دغه بیان کړی دي چې د دې ایمان او د اسلام په منځ کې اتحاد ده او د دوانو په منځ کې نسبت ته تساوی ده نو د دې دوانو نه مطلب اتحاد لغوي نه ده یعنی د لغت په اعتبار سره ایمان او اسلام یو شی نه ده د لغت په اعتبار سره اسلام جدا شی ده او ایمان جدا شی ده اسلام ویلېږي چې ظاهري انقیاد او تابعداري ده او ایمان ویلېږي چې د زړه تصدیق ده د لغت په اعتبار سره د یو ملنا جدا دي بلکې د دې دوانو په منځ کې چې کوم اتحاد ده چې ایمان او اسلام یو ده نو دا اصطلاحي اتحاد د دې نه مراد اتحاد اصطلاحي تی مراد ده ولی ځکه چې په دې باندې بیا دا صاحب د کفایه دلیل ذکر کړل چې ایمان دې د ویلېږي د الله تعالی منل تصدیق د الله تعالی کول په هغه خبره باندې چې کوم الله تعالی اوامر او نواهی ذکر کړی دي دا غي تصدیق کول او اوامر او نواهی ادا کول دغه جو اسلام دی اسلام وې دي کنه چې دا اسلام چې کوم اعمال دي مونږ د زکات روزه دا او کوم الله پاک چې نواهی د کوم څه نه منع کړي نو هغه به کې نو ته مسلمان حسابيږي نو چې کله ته اوامر او نواهی ادا کې دا به ته حل ادا کې چې کله ستاسو بدل کې تصدیق کی نو دوانو په منځ کې اتحاد وې دي چې پوه شوي دغه چې ایمان دا بغیر د اسلام نه کېږي اسلام بغیر د ایمان نه کېږي الګه پوه شوي به معنی ها وې دي مشایخ چې دا اتحاد ذکر کړی دی چې اسلام او ایمان د دوانو یو دی نو دین اتحاد لغوي نه مراد یعنی د لغت په اعتبار سره خو ایمان جدا شی دی او اسلام جدا شی دی لیکن د دوانو نه اتحاد اصطلاحي مراد دی یعنی د دوانو په منځ کې اتحاد اصطلاحي ده اتحاد اصطلاحي څه ته ویل کېږي لکه د اوامر او نواهی منل دا غي تصدیق کول دا ایمان دی او د اوامر او نواهی تصدیق په حاله یو سړی کوي چې کله دی هغه پای باندې عمل کوي او چې عمل به کوي جدا اسلام دی لکه پوه شو معنی یعنی الله تعالی چې کوم کارونه په تاسو لازم کړی هغه تکي د کوم کارونه منع کړی هغه کې نو دا مسلمان دی اسلام او ته به کې حل چې کله ته منی کنه چې تا منلی دي قبول کړی دي حل خو به کې کنه او دا قبل ول او منلو د ایمان ولګي لکه پوه شو معنی وظاهر كلام المشايخ او ظاهر کلام د مشایخ انهم ارادوا چې دوی اراده کړی د عدم تغایرهما چې د ځوانو په منځ کې عدم تغایر د ځوانو په منځ کې بدلواله نشته لري فرق نشته لري بمعنى انه لا ينفك احدهما الاخر معنی د دې دا چې یو د بل نه جدا کیږي چې ایمان اسلام بو سره خامخای چې اسلام ایمان بو سره خامخای لل اتحاد بحسب المفهوم د مفهوم په اعتبار سره ځوانو په منځ کې اتحاد نشته لري یعنی اتحاد لغوي د ځوانو په منځ کې نشته لري ځکه د لغت په اعتبار سره ایمان جدا شی او اسلام جدا شی کما ذکر فی الکفایه لکه څنګه چې ذکر کړی دی په کفایه نومي کتاب کې من ان الايمان چې ایمان سره هو تصدیق الله تعالی فيما اخبر من اوامره ونواهيه چې الله تعالی د کم خبر او د کم اوامر او نواهی او خبر ورکړل دا غي تصدیق کول هغه منل او اسلام څه دی هو الانقياد والخضوع لالوهيته چې الله تعالی دی الوهیت دا غي د خپل غاړه کې خودل انقياد منل او هغه د عاجزي کول غاړه کې خودل وذا لا يتحقق او دا خضوع او انقياد دانه کیږي الا بقبول الامر والنهي بغیر لکه چې ته امر او نهي قبول کې دا پوه شو به معنی ها یعنی یو عمل بتا حاله کې چې کله هغه ته منی رسونه کنه لکه ته دا منی چې زمونږ منما او دا الله پاک طرف ته عاجز کوم څنګه غمونځ کې کنه وذا لا يتحقق الا بقول فالايمان لا ينفك عن الاسلام حكما نو ایمان دا جدا نه دی اسلام د حکم په اعتبار سره فلا يتغايران نو دوانو په منځ کې تغایر نشته نه لکه پوه شو به معنی وتدین نه اقوا دا خبره کوي ومن اثبت التغاير وې چاچی ومن اثبت التغاير او چاچی ثابت کړی دی دوانو په منځ کې تغایر یعنی کوم کسان چې ایمان جدا شری او اسلام جدا شری نو هغه ته ویل شي چې ما حکم من آمن ولم يسلم او اسلم ولم يؤمن وې چې دا یک څه حکم دی چې اسلام راوړ ایمان نه راوړ یا چې ایمان نه راوړ اسلام نه راوړ دا کس مبارک څه حکم دی فإن اثبت لأحد ما حكما ليس بثابت للآخر فبها والا فقد زار وکدا یو د دوانو کې یو د پاره دا حکم ثابت کو چې د بل لپاره نو ثابتو نو بیا خو صحیح ده او که ثابت نه کو نو دا قول چې دا باطل دی او د سنې ثابتوله چې دا مؤمن دی مسلمان نه دی لکه پوه شو به معنی فإن قيل وسک چرته اعتراض دار چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا قبیله بنو اسد هغه راغلل
او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه دا صدقه مال چې نه غول دو چې پیغمبر اسلام ته د زکات مالونه راغلي دي او زکات د مسلمانانو ته ورکول کېږي نو دغه د قبیله بنو اسد خلک چې نه هغه مسلمانان نه وو خو خپل ځان مؤمنان ظاهر کوو او دوی چې قالت الاعراب آمنا راغله الاعراب وی پیغمبر اسلام ته چې موږ ایمان نه وړل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل قل تو ورته پیغمبر لم تؤمنوا تاسو ایمان نه راوړل ولکن قولوا اسلمنا تاسو دې وایي چې موږ اسلام راوړل نو ځدینه دا واضح شولا چې ایمان جدا شی دی او اسلام جدا شی دی او ته خو چې هغه ایمان او اسلام یو دي په شو به اعتراض باندې چې دوی چې ایمان او اسلام یو دي نو چې دا خلک راغله بنو اسد دا نو هغه پیغمبر اسلام ته چې موږ ایمان نه وړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې ایمان یو نه راوړل بلکې تاسو ایمان یو نه راوړل بلکې اسلام یې راوړل نو جواب دا دی چې په دې آیت کې د کم اسلام ذکر دی نه هغه اسلام لغوي معنی ته مراد ده د اسلام لغوي معنی ته مراد ده د اسلام لغوي معنی انقیاد ظاهری ته ویل کېږي او دا خبره په اسلامی شریعت سره دا کنه چې کم انقیاد ظاهری وي صرف او انقیاد باطنی وسره نه نه هغه اسلام قبول نه لري هغه اسلام قبول نه لري لکه په شو به معنی د انقیاد ظاهری چې وي او انقیاد باطنی وسره نه وي دا هغه اسلام د سرناړو اعتبار شته نو په شریعت کې لکه څنګه چې یو سړی چې نه دا وای چې په ظاهر باندې ځ کلمه وایم او پسله کې په کفر بیا کفر کوي نه دا نه قبول لکه څنګه چې دا نه قبول دا شاندام نه قبولو چې یو سړی چې نه دا بوتانو ته سجده کوي وای چې پسله کې ایمان شته دا نه قبول پوه شو به باندې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نه فکر اندار انقیاد باطنی او په دې آیت کې چې ویلي ولکن قولوا اسلمنا د څه وایي چې موږ صرف انقیاد ظاهری کړی دا انقیاد باطنی انقیاد ظاهری مطلب دا صرف په ظاهر میں اسلام منل لري او بس لکه مې نه منل فإن قيل كچرته ویل شي قوله تعالى قالت الاعراب آمنا چې ویلي باندې چانو موږ ایمان نه وړل ولا قل تورته مسلم لم تؤمنوا تاسو ایمان نه راوړل ولكن قولوا لیکن تاسو اسلمنا موږ اسلام راوړل صریح دا صریح دا فی تحقیق الاسلام بدون الايمان چې دا لګي اسلام محقق شوی بغیر د ایمان نه قلنا نمغه د جواب کوو المراد ان الاسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الايمان چې هغه اسلام کوم چې په شرع کې راغی اعتبار کولېږي نه دا نه مونږ لګي بغیر د ایمان نه الګه پوه شو به معنی او هو فی الايه او آیت کې چې بمانه انقیاد ظاهر دا بمانه د انقیاد ظاهر دی من غیر انقیاد الباطن چې صرف ظاهری انقیاد بغیر او باطنی او ظاهری انقیاد نه قبلېږي بمنزله التلفظ بكلمه الشهاده فمنزله د ذری باندې لکه یو سړی په کلمه د شهادت باندې تلفظ وکي من غیر تصدیق بغیر تصدیق نه مطلب دا دی کنه چې لکه د تصدیق نه کوي الله پاک بس نه یو نه مری او په خپل باندې کلمې وای نو دا کلمې خو نه قبليږي لکه پوه شو به باندې پر اعتراض باندې چې یو چې اسلام او ایمان یو دی لکه الله تعالی خو اسلام او ایمان جدا کړی نو موږ په اسلام نه مراد د آیت کې انقیاد ظاهری دی انقیاد باطنی دی بل اعتراض دار اعتراض دار چې کچر دا ویل شي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دي چې اسلام څه ته ویل کېږي چې تا کلمه شهادت ومني او زکات ورکه او روزنی سي او حج بیت الله شریف کې نو دا دلیل پرې باندې دی چې اسلام د اعمال نوم دی او ایمان چې د تصدیق قلبی نوم دی نو دوانو کې تغایر دي نه خو پکې راغی په دوانو کې تغایر دا راغی نو موږ ورته وایو چې د دې حدیث کې چې کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اسلام د اعمال بیان کړی دي نو د اسلام علامات او د اسلام ثمرات بیان کړی دي د اسلام ثمرات او د اسلام علامات بیان کړي او څنګه چې د اسلام علامات او ثمرات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اسلام مبارک بیان کړی دي دغه شانتي یو قبیله راغله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبیله وفد عبد القیس دارال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پوسو کو پیغمبر صاحب د پوسو کو چې مل ایمان تاسو په اته درونه مل ایمان چې تاسو ایمان تاسو په دې چې څه شي نه وي الله او الله رسول عالم پوه دي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې ایمان هغه دار چې تداوی شهادت الله الا الا الله یعنی کوم الفاظ ورته د اسلام مبارک ذکر کړي او د ایمان مبارک ذکر کړل نو دې دا معلومه شولا چې دغه حدیث کې چې کوم د اسلام او وضاحت بیان شوی دی د اعمالو دا مدا د اسلام هغه علامات دي خو شو نور اسلام او اعمال یو شی فإن قيل کچرته ویل شي په جواب په اعتراض کې یعنی څوک اعتراض دا کوي چې په ایمان او اسلام د دوانو کې تغایر دی جداواله دی پکې او په اعتراض کې دا خبر ہوگی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قول چې الاسلام و اسلام دار ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله چې تبکه دا گواہی وکړه الله او الله د رسول او تقیم الصلاه او چې قائم کې تموز لره
وتؤتي الزکات او ورکې زکات لره وتصوم رمضان او د رمضان مبارک روزي ونیسي وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا او که طاقت لري د لاړې بیت الله شریف زیارت وکړي دلیل دا دلیل دی على ان الاسلام په دې معنی چې دا اسلام هو الاعمال اعمال دي او لا تصديق قلبي تصديق قلبي نه ده لکه پوه شو به معنی نو جواب سره قلنا موږ المراد ان ثمرات الاسلام وعلاماته ذلك چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په حدیث کې د اعمال ذکر کړی دي نو د اسلام ثمرات او د اسلام علامات دي دا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام تعریف ورته نه کړي کما قال علیه الصلاۃ والسلام لقوم وفدوا علیه لکه دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفد عبد القیس دا بیان کړو وفد عبد القیس د عبد القیس یو قبیله و راغلی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل اتدرون ما الايمان بالله وحده اے تاسو ته پته ده چې یو په الله پاک باندې ایمان لرل لري څه مطلب دی په الله پاک باندې ایمان لرل یوازې په الله پاک باندې ایمان لرل لري خبره څه مطلب دی نو فقالوا او الله ورسوله اعلم نو قال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزکاه وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس او دا چې تاسو د غنیمت نه به خمس ورکوي نو د دین دا معلومه شوه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د ایمان اثرات ثمرات چې دا ویلو دغه چې د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې د ایمان په حقیقت کې اعمال داخل نه دي د ایمان په حقیقت کې اعمال داخله نه دي دغه چې په بل حدیث کې دا دي کنه چې دا اقرار بالشهادتین او عمل د مجموعي ته چې دا ایمان نه لګي نو دل لګیم د ایمان حقیقت کې دا داخل لري پوه شئ نو مراد یې ثمرات دي کما قال عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وسبعون شعبه لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله په بل حدیث کې ویلي دي چې ایمان صلبات او یا شعبې دي اعلاها قول لا اله الا الله چې دا د ایمان یو شعبه بګ لا اله الا الله ده وادناها اماطه الاذى عن الطريق او دویم دا چې یو تکلیف ده سز دلارینا لري کول لکه پوه شو به معنی ها نو نن سبق کې مونږه دا خبر وکړه چې ایمان او اسلام دا دوانه یو شی دی د دې دوانو په منځ کې نسبت ته تساوي ده په دې دوانو په دې خبره باندې دوه دلیلونه پیش کړل یو دا چې فما وجدنا فيها غير من بيت من المسلمين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير طریقه استدلال دا چې من المؤمنين مستثنا منه ده او دا بل مستثنا او اصل به مستثنا متصل هغه ته وي چې مستثنا منه نه راوتلی او دویم دا چې په شریعت کې دا خبره صحیح نه ده چې سړی ته وایي چې دا مسلمان نه دا مؤمن نه دا مؤمن نه مسلمان نه او کم کسانو چې ویلي دي چې بریګه تغایر نشته باندې اتحاد دی نو اتحاد لغوي ته نه مراد ځکه د لغت په اعتبار سره ایمان او اسلام جدا جدا دي بلکې د دې نه مراد اتحاد اصطلاحي دی اتحاد اصطلاحي یعنی د ایمان لپاره اسلام ضروري دی اسلام لپاره ایمان ضروري دی ځکه ایمان ویل کېږي منلو ته د ځړه نه هغه څه خضوع کول او دغه اوامر او نهي هغه قبلول او هغه منل او هغه قبل ال ایمان دغه بتاله کې چې کله پتا فعل وکي اسلام په ظاهر باندې عمل وکي دوانو کې فرق نشته دی بیا په دوه اعتراضات چې ایمان او اسلام دا متغیر دي یو بقار الاعراب امننا په آیت کې ایو بدای نو قال الاعراب امن آیت موږ دا ویلي چې په آیت کې د اسلام نه مراد انقیاد ظاهری دی او انقیاد ظاهری د اسلام نه ویل کېږي انقیاد باطنی چې کله وسره دا ایمان او اسلام بیا باندې یو شو او دغه کې چې الاسلام د اسلام په اړه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې اسلام خو د اعمال نوم دی نو د اسلام د اعمال نوم نه دی بلکې اسلام د تصدیق قلبي او د اعمال دوه نوم دی بلکې دلته کې پیغمبر اسلام چې ذکر کړی دا ثمرات ذکر کړی او کم ثمرات د اسلام چې اسلام په اړه ذکر کړی آی د ایمان په اړه هم ذکر کړی وخت عبد القیس تا واښو مې نه معنی واړو